رسول الله مبارک نه به د هغه مسالې تپوس کولو. نن چې الحمدلله کوم محفل جوړ دی دغه محفل تپوس دغه صدقاتو تپوس هم رسول الله مبارک نشوي دی. عمدة القاری شرح بخاری معتمد کتاب دی د احادیث مبارکو د مبارک یو روایت نقل کړی دی. یو حدیث شریف رسول الله مبارک له یو صحابي راځي او د رسول الله مبارک نه تپوس کوي. محبوب نه راځي فتوا ته نه غواړي نه مسالې تپوس ته نه کوي. یا رسول الله نحن نحج ونتصدق عن موتانا هل ذلك يصل إليهم؟ یا رسول الله مونږ د خپل مړو د طرف نه صدقې کو مونږ د هغوی د طرف نه حجونه کو. اے د الله رسوله دا هغوی ته ورسیږي د دې ثوابونه. ګورئ چې اوس رسول الله مبارک کوم جواب ورکوي هغه جواب مو تعالی کافي دی او که نه؟ لکه د دې زمانې یو عالم دین له یو کس یو هغه نه تپوس کوي او یو صحابي رسول راځي او رسول الله مبارک نه تپوس کوي او کتاب هم اخوا شرط معمولی کتاب نه دی. عمدة القاری شرح بخاری که علما د دیوبند دي که د بریل دي او که اهل حدیث دي ټول دغه کتاب مني ځکه دغه انسان ډیر معتمد دی. بدرالدین عینی رحمت الله علیه ډیر معتمد شخصیت دی. رسول الله مبارک له صحابي راځي یا رسول الله مونږه نتصدق عن موتانا د خپل مړو د طرف نه صدقې کو ونحج عنهم او د هغوی د طرف نه حج کو. آیا د دې ثواب ورته ورسیږي؟ رسول الله مبارک می ورته جواب ورکوي نعم او د دې ثواب ورسیږي. ويفرحون به او ستاسو مردگان په دې باندې خوشحالیږي او محبوب می د خوشحالۍ هغه کیفیت هم بیانوي چې ستاسو مړي په دې باندې څنګه خوشحالیږي. محبوب می فرمای لکه څنګه چې تاسو ته یو انسان چرته لاړ شي او تاسو ته یو ښایسته خوانچه راوړي او په هغې کې قسمه قسم خوراکونه وي او تاسو ته مخې ته کېږي دي او تاسو په هغې باندې څنګه خوشحالیږئ دغه رنګې ستاسو دغه مردگان چې دنیا نه تللي دي او دوی ته دغه ثوابونه د خوانچو په شکل باندې پیش کېږي او دوی په خپلو قبرونو کې خوشحالیږي. نو الحمدلله مونږ تاسو اهل سنت والجماعه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې کوم تعلیمات دي کوم احادیث مبارکه دي په هغې باندې روان یو چې مونږ تاسو 1400 کاله بعد د یو عالم خبره منو یا د یو عام انسان خبره منو د دې نه مونږ تاسو له دا ډیره بهترینه خبره ده چې مونږ د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دغه خبره ومنو او الحمدلله تر مرګه پورې دغه حدیث شریف زمیوار ام دا ښودلی شم په دغه کتاب کې کوم کتاب نوم چې مې اخیستی دی او انشاءالله العزیز داسې کتاب دی چې څوک پې اعتراض هم نشي کولی. نو انشاءالله العزیز مونږ تاسو زړونه مطمئن دي چې مونږ تاسو خپل مردگانو ته دعاګانې کوو او هغې پسې تلاوتونه کوو او هغې لپاره نوافل کوو حج او عمره وله کوو طوافونه کوو روجې وله نیسو. الحمدلله د دغه ټول ثوابونه هغې ته وررسیږي او اله العالمین دې ورته پوره او کامل